یو سړی او 300 کاله عمر او 3 کاله عمر د الله په ذکر کې تیر کړي. اړکه خیال ولا راغی چې 300 کاله مې خدای ته یاد کړی چې مال به څه ځای جوړ کړی په جنت کې. د شپې خوب کې جنت ته لاړو او سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده او په دې لام باندې مد راخکلې ده. لا دته تاسو کو چې څومره موده وشو چې په دې لام دې دا مد راخکلې. ا ملائکه ورته 3 لک کال ویل سپويږي ویل سپتن لګي چې خدای ته مقبولم دی او کنه. قیامت پر ورځ براته حکم وشي چې اوس الا الله وایا. نو لا معنا ہے نشتا نو د قیامت پر ورځ به الا الله وای چې نشتا کدهنو دغه ذات ته بل څه تا څه شی او زه څه شی پر دې یی تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غړولې او در پیښ څه رحمان بابا وی کنه اے عاقل وګونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار پتخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا ډېر مات کړه مرید کبر جنو چې د کبر به نلی دل هچاتا بادشاہان دیواړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر په صدارات پجوندی نے توبہ و باس رحمانا چې قیامت کی شرمنده نشي مولا تا. هغه د خوشحالی کور بیا د ویر اډش. نو عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشته چې تو ور پورې ړو تړې او تارا ټینګي. ستا د ژوند سیلاب چې را خوشې شي ستا ژوند را ټینګولی نشي سکنډونو کې بهر. نو ته یې څه شي او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز. پیدا سمے او بیا پرهیز شي. نو عرض می داو چې مونږ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونږ کی اول تپوس تا مونږ کړو. نو عزیزانو هغه مونږ کې اوس دوه هيئت علماء لیکي چې مونږ د پارا او 10 فرض او 10 بالذات فرض نه دی. که او 10 فرض دی نو منځه د پاره فرض دی. اوس او 10 دی وکړ او یو مونږ دی په وکړو او تر بل منځه پورې دی او 10 وو. نو کدی بل منځله دی تازه بل او 10 کو نو ثواب زیات دی کینی په دغه او 10 مونږ کی. عزیزانو او 10 کې سلور فرض سلور فرض او 10 کې مخوینزل لاسونه تر سنگلو پوری خپې تر گیټو پوری او د سر مسا د سلورمیز. د سر مسا دا علماء نزده کوي غوګونو کې ګوتوال یا د سټ مسا کول دا سنت او مستحب کار دی. فرض پاو 10 کې دا سلور کدی سلور زینو کې د ستنې عمر زم اوچ پاتې شنو او 10 نه دی شي. اوس او 10 ماتیږي پڅ او 10 ماتیږي عزیزان بدن وینا وتا دانا و در باندې ناو ته وبېدو یا درنه هوا وتا او یا ودشو خو ودک پلتای دیوالی او ناشته ودشوي نو 10 نه ماتي. آکا پلتای والو باندې ودشوي او جوټه درغه داسې لاس پزمکه ولګولو نو او 10 مات شو. ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصل راځي احتمال د دې چې تا نه هوا وږي
یو خبره ما کړې وه بعضې معترضینو چې سړی نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخلاص به وینځي دا اودس به کوي او که نه دا هوا چې کوم ځای نه وتې د دا ځای به وینځي نو عقل خدا وایي چې کوم ځای نه هوا وتې د دا ځای ووینځه نو د مخلاص څه ګناه ده او شریعت دا وایي چې نه هوا وي تو والا ځای به نه وینځي بلکې مخلاص به اوس دې کې څه فلسفه ده دا تپوس چرته علماو نه وکړه نو عرض دا و چې دین د عقل شی نه دی چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدائی نو د انساني عقل رسائی دین ته نه کېږي دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي بلکې ستا عقل ناقص دی رسائی هلته نه کېږي کني دین د عقل نه خلاف شی نه ده او زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انساني عقل به صحیح او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی هغه د پښتو یو شعر دی چې وای زړګي لا ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه دا خپل ځان به په خپله جوړی دا توقع مه کوه چې دا د مالې خلق به ګینې ما ښه مسلمان کی مالې خلق ته وګوره هره ماله کې بس غل په سر تپي چې واده یې پکې وی ګوره چې سنت یې پکې وی ګوره تماشې کوه مالې خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما خسړی کی نه که د کور خلقو نه توقع کې چې دا ښځه به مې خسړی کی ښځې خو دې دا قرآن د پلار په کور کې خوړلی چې زه د ده کره ورشم لوی دله به ترې جوړوم بې بورکې به مې ځان سره ګرځوي ښځې خو دې د پلار کور کې قرآن خوړلی چې دله کړی مې نه وي والله که دې پرېږدي نو ښځه نه دا توقع مه کوه چې ما به ښځه خسړی ما مور نه دا توقع کوه ما پلار خړوس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې خسړی که پلاران داسې دي چې که ته خسړیتوب شروع کې څه د ملا زوی دې ځان نه جوړ کړی دی پلاران د خدای په قهر اخته دي سړي نه چا تپوس وکړو څو زامن دي ویل په نامه خو څلور دي خو دوه په مړو حساب دي وی څنګه وی دوه چې دي هغه دکانداري روزګار کوي بېګاله څه پیسې راوړي او هغه دوه چې دي جومات کې ناست دي په مړو حساب دي کور یې وران شه بس بانګونه دي او دوی دا د پلارانو کورانو خبرې نو ما پلار نه دا توقع کوه مرور نه دا توقع کوه ممور نه دا توقع کوه او مخزه نه دا توقع کوه مخپلوانو نه او مد علاقه خلقو خپلوان کته چرته تبلیغی جماعت کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي نه مولا شي زګر د خپلوان ټوله رامیان دي کړ یو تپ کې علالي شوي نو په 500 رامیانو کې چې یو علالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه کړي نو مې چانه ملره چې تا ته به د خسړیتوب سبق وخی یا تا به خیلارې تراکه تاسو وګورئ د تبلیغ والاو پورې خلک خان دي که نه خان په لار رواني خلک ورپورې تبلیغیان دي نو ته څه یې که دا تبلیغیان دي ته څه شی کافر بچیا ته کافر یې دا د 1,40,000 پیغمبرانو په لار روان دي دغسې به پیغمبرانو لخته په اوږه کړې وه او در په در به ګرځېده او د خدای مخلوق ته به یې کلمې ښودې پیغمبرانو به هم دا کار کوي نن دا قوم وګوره دې خلکو پورې خان دي تاسو خیال راغی